قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب په اخر کې یو باب لګاو چې وزن د اعمالو بکیږي، اعمال د انسانانو باندې تلل کېږي د قیامت په ورځ باندې. په امت کې یو جماعت او یو ډله تیر شوې ده چې هغوی ته معتزله ویل کېږي. هغوی انکار کړی د اعمالو د تول نه، چې اعمال باندې نه تللی کېږي. انکار یې په څه وجه باندې کړی چې د هغوی ترتیب داو چې د شریعت احکام دا د عقل سره موافق وي نو اخلی با منی با، چې د عقل خلافی نو به منل نشته. او وزن د اعمالو چې دی دا خلاف العقل دی. عمل یو معنا ده، یو صفت دی، او صفت چې وي دا اعراض دي، او اعراض وای دي دا چې دا جسم نه لري. نو وزن کلري هغه شی لري چې هغه باقاعده جسم لري، او عمل جسم نه لري. منګو تاسو مونږ کو داخته کیګو پورته کیګو منګا بیا وایو مونږ وکړو. اوس دا مونږ نه پسترګو باندې ښکاری، نه دا په غوګونو باندې اوریدل کیږي، نه دا په لاسو کرانی ولې کیږي. نو هغه وایي چې را د دې ټول بسنګ کیږي ځکه انکار کوي. امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتای چې د معتزله خبره بالکل غلطه ده، او اعمال بدل کیږي، او عقل استعمالول په هغه ځای کې پکار وي کوم ځای کې چې شریعت مطهره د عقل استعمالولو اجازت ورکړي. کوم ځای کې چې عقل اجازت نه دی ورکړي هلته به بیا خپل عقل مخې ته نه راوړي، بلکې قرآن به اخلي، سنت به اخلي، او عقل به شاته کې. قرآن راغلی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه. الله رب العزت فرمایي چې موږ به تلې ولګو، او دا تلې به داسې تلې وي چې دا به د انصاف تلې وي، په چا باندې به ظلم نه کېږي. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. پورا آیات داسې چې کله یو چا عمل د اوري د دانی برابر هم وي، دغه عمل بم راوړل کېږي، په تله د میزان کې به اچولې شي. او الله رب العزت د دې خلکو په عقل باندې ردم کړي چې تاسو کمپیوټر او تاسو موبایل او کارکولیټر دا تاسو په خپل جب کې کېدی. وکفا بنا حاسبین، الله وایي زه په خپل حساب کولای شم، بس دا کافي دی. ولی دا باب راوړو په اول کې انما الاعمال بالنیات حدیث راوړو. سیده ساده خبره انما الاعمال بالنیات، چې په دنیا کې د عمل دارومدار چې دی دا په نیت باندې دی، او د الله رب العزت په نیت باندې به عمل هل معتبر وي چې کله پکې نیت صحیح، او په آخرت کې چې عمل معلومیږي چې صحیح دی او که غلط دی، نو په وزن سره به معلومیږي چې په کوم عمل کې وزن هغه به عند الله قبول وي، چې وزن پکې نو الله ته به قبول نه وي. بس دا د کتاب خلاصه شوه. هغه اولنی حدیث او دای اخرنی حدیث چې عمل صحیح عمل به قبول الله رب العزت ته، چې وزن پکې د قیامت په ورځ باندې به عمل په کار باندې راځي. الموازین دا جمع د میزان ده، او میزان تلی تلی کېږي. د قیامت په ورځ باندې به څومره تلي خوستلی شي، او د چا اعمال به پکې تللی شي.
بعضی علماء کرام وایي چې ډېرې تلې وي او د هر نوع د عمل د پاره به ځان له تلوي د منځ د پاره به یوازې تلوي د روزي د پاره به یوازې تلوي د نور اعمالو د پاره به ځان له تلې لګېدلې ځکه الموازین جمع راوړل شي اکثر علماء کرام وایي چې نه تل د میزان چې کومه دا بالکل یو ده او جمع په دې اعتبار سره راغلي دا چې اعمال د بندگانو ډیر دي مختلف انواع دي مختلف اقسام دي نو ځکه ورلا صيغه د جمع راوړل اعمال په کې د چا تللې کېږي یو خالص ظاهر کافر چې هغه په دنیا کې صرف کفر کړي او بس داغه نیک اعمال نوي د اعمالو تللو ته ضرورت نشته ځکه کفر کې وزن شته نه دی ظاهره خبره نو د خالص مجاهر کافر عمل به نه تللی دویم هغه مسلمان دی چې هغه بالکل نیک اعمال کړی وي او ګناهونه نه کړی لکه انبیا او بعضی صالحین نو چې د دې په اعمالو کې ګناه نشته او ټول نیک اعمال دي نو د دې اعمال به نه تللې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما د امت او یا زر کسان با به حسابا به کتابا جنت تلارش نو او یا زر خاص مقدار مراد نه دی مطلب دا دی چې ډیر ګڼ تعداد کې خلک بداسي چې هغه سره به حساب نه کیږي او هغه به ډایرکټ جنت ته ځي نو د بعضی مخلص مؤمنانو اعمال به نه تللې کیږي کته تللې کیږي نو یوازې د هغه مسلمان عمل به تللې کیږي چې د هغه په اعمالو کې نیک او بد دواړه قسمه اعمال پدې پوه شئ څنګه به تللې کیږي طریقه د تللو بسنګ وي بعضی علماء وایي چې دا مسلمان براوړل شي چې کوم عمل کړي ګناي کړي او نیکیم کړي دا مسلمان براوستل شي او په دې تل کې به کېنول شي کچرتا د نیک اعمال زیتو دا طلب په برز او کچرتا د بد اعمال او گناهونه ډیرو نو دا طلب په خطه باندې دې د پاره یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتا بالرجل یو سړی براوستل شي د قیامت په ورځ باندې السمین داسې چاق وي باډیدار وي خوخین وي لا يزن عند الله جناح بعوضه د الله رب العزت په تل کې بددو د ماشي د وزر برابر وزنم نه نو د دې حدیث له استدلال کړي چې دا انسان بتللې کی خدا خبر ډیره خوندور نه خوندور ځکه نه ده چې په حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعمال د بندگانو بتللې کیږي په داسې تل سره له کتفان چې د هغه په دوه چابړي وي دوا یو وخت زی یو بپورته زی او چې انسان په کې تللې شي نو دا خو صرف یو چابړي کې تللې شي دوه کې نه نو دا خبره ډیره خوندور نه ده بعضی علما وایي چې د اعمال چې په کومو کتابونو رجسترو کې صحائف کې لیکل شوی هغه رجستر او صحیفه بدللې کیږي باقاعده د اعمال رجستر براولل شي نو بعضی رجستر داسې دي چې باغې کې د ګناه لیکل شي کرامن کاتبین فرشتي مقرر دي د مسلمان سره او بعضی رجستر داسې دي چې په دې کې د نیکی لیکل شي نو هغه رجستر براولل کیږي د نیکو اعمال رجستر په یو تل کې یو چاپړي کې د بدو اعمال رجستر په بل چاپړي کې وي باغې باندې بتول کیږي او داغه د پاره یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو مسلمان اعمال براولل شي دته د ګناهونو نه په غټ غټ رجستر ډکې شي غټ غټ کافه نه بڼه کې شي دا بد دې تلی په یو چاپړي کې خوستل شي
بل طرف تبا یو وړوکې غونته کې کاغذ راوړلی شي یو ورقه پاڼه به راوړلی شي هغه به د تلې په دې بل چاپډي کې کېښودلی شي په هغې باندې به د لا اله الا الله کلمه لیکلی شوي نو دغه د لا اله الا الله والا چاپډی هغه به دروند شي دې حدیث نه معلومیږي چې رجسټر یې به تللی شي خو عام علما جمهور علما او امام بخاری د دې مذهب دا دی چې نه دا عین عمل به تللی کېږي عمل به تللی کېږي مونځ به تللی کېږي روژه به تللی کېږي دا ستاسو په دستاربندۍ کې ناسته دا هم نیک عمل دی دا به تللی کېږي ذکرونه تلاوتونه ټول به تللی کېږي بیا به دا څنګه تللی کېږي دا خو ښکاري نه دا خو معلومیږي نه دا خو جسم نه لري نو بعض علما وایي دې ته به اجسام ورکړی شي باقاعده جسم به ورته میلاو شي حدیث مبارک کې راځي یو ښایسته ښکلی انسان به راشي په محشر کې د یو مسلمان سره به مدد وکړي لنډ درکوي بیا به ورته وایي لکه که څوک چې تا خو زما ډېر مدد وکړو ورته به وایي زه ستا نیک عمل یم نو وایي دې نیکو اعمالو ته به ښکلي ښکلي شکلونه ورکړی شي بدو اعمالو ته به بدرنګ بدرنګ شکلونه ورکړی شي او هغه به راوړلی شي تللی کېږي یا به داسې چې همدغه اعمال به هم په دې شکل کې تللی کېږي خو د هغې د وزن د پاره چې کومې تلې مقرر شوي دي نو هغه به دا تلې نه وي په کومه تله باندې چې تاسو وړه وغوړي او چې یو چیني تلی دا تله به نه وي بلکې هغه به یو داسې تله وي چې په هغې باندې معنا تللی کېږي لکه مثلا په دنیا کې د ډاکټر سره یوه تله ده هغه په ستا د وجود حرارت او ګرمایش معلوموي تا ته وایي دا د ژبې لاندې کېده دا په دې طرف کې کېده یو وړوکی غوندې دومره شیز وي دې په طرف کې کېدې بیا تا ته وایي ستا ته به 103 ته رسېدلې 104 ته رسېدلې هغه معمولي شی دی دارنګې ستا شکر پې معلوموي ستا بلډ پرېشر پې معلوموي ستا نور امراض پې باندې معلوموي حالانکې دا یو مرض هم یو معنا ده په سترګو باندې ښکاري نه نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت داسې تلې راوړي داسې تلې به راوړي چې په هغې باندې به دا معنا هم تللی کېږي او دا د الله په قدرت کې داخل دي د الله قدرت شته چې داسې تلې راوړي به هر صورت ونزع الموازين القسط ليوم القيامه الله رب العزت فرمایي چې موږ به د انصاف تللی کېدو د قیامت په ورځ باندې بیا به د انسانانو واړه واړه اعمال هم په هغې کې تللی کېږي وان اعمال بني ادم وقولهم یوزنو توزنو دواړه اعمال د انسانانو چې کوم دي نو دا به تللی کېږي وزن کېږي به او دا وزن به په دې اعمالو کې پیدا کېږي څنګه تاسو یې غور سره واورئ چې سړی دا غواړي چې زما عمل لږ وي او وزن پکې ډېر عمل خو موږ کولی نه شو هغه خلک کلي د دنیا نه چې ټوله شپه به په مانځه باندې ولاړو د ورځې به یې نفلي روجې نیولې ذکرونه تلاوتونه به 24 ګنټې کول هغه خلک ډېر کم پاتې شوي نشته نو زموږ اعمال لږ وي او موږ دا غواړو چې وزن پکې ډېر وي نو یو خو به دا وي چې ته به په دې عمل کې د شریعت د حدودو لحاظ ساتي ته به دا عمل د قرآن سره ګوري ته به دا عمل د سنت سره ګوري که چېرته ستا دا عمل د قرآن او د سنت خلاف دی بیا په دې کې وزن نه په دې به ته الټه ګناهګارې یو سړی رالی غالبا د علي رضی الله عنه مخې ته په مانځه باندې ودرېدو هغه ورته وایي هلکه دې وخت کې مونځ مه کوه دې وخت کې مونځ نه کېږي دا مکروه دی نو هغه سړی وایي ولې ما به په مانځه باندې هم الله جهنم ته بوځي علي رضی الله عنه ورته فرمایي وایي نه په مانځه څوک جهنم ته نه ځي خو تا به د پیغمبر په مخالفت باندې جهنم ته بوځي چې ته دا مونځ کې خو د پیغمبر په طریقه باندې نه کوې نو تاسو چې عمل کوئ د نبي علیه السلام په طریقه باندې به کوئ د سنت مطابق به کوئ او بل په اخلاص سره په اخلاص سره په عمل کې وزن پیدا کیږي څومره چې بچا کې اخلاص ډیری دومره به د په دې عمل کې وزن ډیری الکه نن تاسو په دې پروګرام کې ناست که څوک په اخلاص سره ناست دي په دې نیت باندې ناست دي چې ماته د آخرت فایده وشي د هغه ته به اجر او ثواب ډېر میلاویږي او که څوک داسې بور ناست دي او دې ملا ته هم کار کېږي او زرین مولوي صاحب پسې پټې پټې کنځلې کوي چې تا ایله په بارانه کې پروګرام را جوړ کړی نو کې بني یخني به وشي تکلیف به ورته میلاو شي خو په عمل کې به وزن نه نو وزن په عمل کې په اخلاص سره پیدا کېږي نو اخلاص به په عمل کې راوړي الله رب العزت به په وزن پیدا کوي
وقال مجاهد امام مجاهد ابن عباس رضی الله عنه شاگرد دی لوی فقيه او محدث دی دی فرمای القسطاس دا قسط چې دی قسطاس العدل بالروميه دا د رومي ژبې لغت دی او عدل انصاف ته ویل کیږي الکه دا خو قران پاک کې راغلی او قران پاک خو عربي لفظ دی نو بیا پکې د رومي ژبې لفظ څنګه راغلی دی نو بعض علماء وايي مفسرین چې خیر دی ټول قران عربي دی چې چرته پکې یو لفظ ود بلې ژبې راځي شي پکې څه نقصان نه کوي اوس زلګې مې پښتو کې خبرې کوم پښتو ده زه پکې عربي الفاظ هم استعمالوم ولې زما مخې په عربي کتاب پروت دی خو څوک هم دا نه وایي چې ملا صاحب په عربي کې بیان وکړو وایي پښتو کې بیان وکړو حالانکه ما د عربي الفاظ پکې استعمال کړي نو که په قران کې دوه څلور الفاظ د غیر عربي راشي وي راځي شي دې سره قران د عربیت نه نوځي لیکن بعض علماء مفسرین اکثر مفسرین وایي چې نه دا لفظ اصلا رومي لفظ دی خو چونکې دا موافق راغلی د عربی سره نو بس دا اتحاد د لغتینو دی چې هم رومي دی او هم عربي دی یا دا د قرآن نه مخکې په عربي لغت کې استعمال شوی دی نو بس دا معرب ګرځېدلی دی چې کوم لفظ د بل لغت نه عربی ته راشي هغه لفظ ته به معرب ویلی کېږي چې عربي ګرځېدلی ويقال داسم ویلی کیږي القسط مصدر المقسط چې دا قسط د مقسط مصدر دی وهو العادل او مقسط دا عادل ته ویلی کیږي ان الله يحب المقسطين چې الله رب العزت د مقسطانو سره محبت کوي چې کوم عادلان دي کوم انصاف کوونکي خلک دي واما القاسط فهو الجائر او قاسط په صيغه د اسم فاعل سره دا به جائر ظالم ته ویلی کیږي واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا الله رب العزت فرمایي چې دا قاسطین چې کوم دي دا خلک د جهنم خاشاک دي حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي یو دو کلمې داسې دي چې الله رب العزت د ډېر محبوب دي حبيبتان معنا محبوبتانی الله ته ډېر خوښ دي الله ته ډېر محبوب دي نو چې الله ته خوښ دي او الله ته محبوب دي نو ویلې پکار تو لکه دی باندې ډېر وخت لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خفیفتان علی اللسان دا په جبه باندې ډېر آسانی ویلې کېږي کستا مسلمان جبه د قران نه پیړه شوی دا په دغه پیړه جبه باندې دا کلمې ویلې کېږي په هر جبه باندې ویلې کېږي هیڅ مشکل پکې نشته چې آسانی ویلې کېږي نو ثواب به کم وي نبی علیہ السلام فرمایي نا ثقيلتان فی المیزان دا حدیث د دې لفظ لپاره امام بخاری راوړی چې باب یې لګولې چې د اعمال طول بکیږي د اعمال وزن بکیږي نو په حدیث کې رااله ثقيلتان فی المیزان چې دا دوه کلمې با په میزان کې ډېر درنې وي او ډېر وزن بکیږي ادوه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم